عوامو علماءو طلباء کرامو دا اللہ رب کریم احسان دے چې الله رب کریم ما او تاسو دی سوچ کې کینولیو چې د الله د دین دفاع دا وکول غواړي اگر چې عام طور سره مدارسو کې د بخاری ختمونه یا د مشکات ختمونه د قرآن ختمونه دستاربندۍ د سیوا د رسم نه بل څه شی پاتې شوی نه دی ځنګل د زمرو نه خالي کېږي الله هر دور کې صافکار داسې پیدا کوي چې هغه افکار د الله د دین دفاع کوي دا ما او تا چې کوم دور کې روان یو دا دور انتہائی د فتنې دی او د فتنو دی ما او تا چې سګورو سوینو د ټولو نه په دې وخت کې لوی درد چې د الله نظام د الله قانون منګه تاسو په خپلې باندې ډېر زوتو لیکن عملی زندګۍ کې دا په یو طرف دا طرف کې نشته بیا ما او تا چې ګورو ما بیت المقدس چې هغه الله هغې لره یو لوی مقام ورکړی او لوی عزت یې ورکړی هغه لوی مقام او لوی عزت چې په هغې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې روان دی او مسلمانانو جنګونه کړو د مجوسو سره خو هغې نه ورکړی او د هغې راتلو نه بعد د عیسایت سره جنګونه شوي دي بې شمار د مسلمانانو قربانۍ وې چې کله دنیا کې انقلابات راتلل نو د هغه انقلاباتو نه یو انقلاب دام راغی چې هغه د مسلمانانو د اسلام یو لوی مرکز هغه لاړ او هغه راغی په قبضه د یهودو کې دا ځان له یو تاریخ د مولیان نن ډېر ښه جنګونه کوي د چشمو جنګ شته د چیپرو جنګ شته د مدرسو جنگ شته د بورډونو جنگ شته یو طرف ته وحدت المدارس ته بل طرف ته چې کمدن وفاق المدارس ته بل طرف ته تنظیم المدارسی بل طرف ته د خزو مدرسې د خزو د مدرسو خو ماشاءالله سم میچونه شروع دي لکه چې میچ شروع وي ورسره ماشاءالله د جماعتونو جنګ هم ډېر زیات دی چې کم سړی سره د رشوت او د سود پیسې راځي خپلې بنګله پې جوړی هغې په یو ترخ کې یو جومات ګوټه جوړی او هغه بره د هغې د پاسه ولیکي هذا من فضل ربي دا وایي د فضل ربي نسل دلته راغلی پل ربي نو دا د بنګلو جنګونه هم ډېر زیات دي دارنګې دا جنګونه ډېر زیات دي چې ماشاءالله خطابت کې پلان کې ډېر ناشنا خطیب دی او ماشاءالله هغه طرف ته چې کم دی نو په تدریس کې پلان کې ماشاءالله ډېر زیات ماهر دی او پلان کې چې ترته تقریر لځي نو اوس په کراچۍ کې او دارنګې د غټو ښاریو کې مولیان اول یو سقاوې ته نایخانې ته لاړ شي
نو باغنای خانو او سقاو کې اول میک اپ کوي نو چې د مخ کې رستو نه خبر ابر کی وتویزا د دې دله تقریر کې والله انقلاب سره ولي قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به چې استاد جی میک اپ کوي او میک اپ جوړ کړي او بیا راځي د تقریر کې والله انقلاب سره ولي هغه خلق چې هغه د شپې الله سره تعلق تړون کی او الله سره راهبانو روحبانو او درسه د میدان شهسوارانو تاریخ اغی پانو کې معلومی او ګوري تاریخ کښتا امت جاړي چې هغه شهسواران بچر ترازی خالد ابن ولید چې سیف الله د الله توروا او د الله دشمنان وجل نن هغه خالد سترګي ګوري خو چرته داغه غونته داغه نسل کې هم څوک ناراضي نو عبیده ابن جراح تاریخ ګوري چې هغه عبیده ابن جراح چې مجوس سے پتا کړو او سوال جواب راولېګو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تا وی حضرت مجوس پتا شو لاړل نیست او نابود شو حکم صده واپس رازم وینا بیت المقدس تا بزی و بیت المقدس با قبضه که بیت المقدس تا لاړ شا عیسائیت قابض ده چه کلاغا خبر شو نو سے بسالار الاخکار عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا قاصد را لیگی وطوئی کہ امیر المومنین پخفل راغے نکار بخی عمر وی زبولی نظر عمر یو غلام زن سرواغست تنها عمر روان دے و دشت بیابانونو کے بیت المقدس لذی اول تزان رسی خدایات ساتی اتباع سنت چچا کے سمروی او پا دنیا حاویوی او پا دنیا با حکومت کی او چه اتباع سنت نوا رس در رز با قواریگو زلیلکیگو عمر تنها رواب شو اور پیغمبر اللہ ایو روب ورکڑو نصر تو بالروب مسیرت شہر او چه سورت پیغمبر اتباوی روب بی نو عمر او ابو بکر خود اتباع مجسمی وی رسول اللہ مبارک خویلی ما ادری ما بقائی بیکم مالا خو پتہ نشتا چه زماستاسو کے سمرا جوان پاتے دے وفقتدو باللزین من بعدی ابی بکر و عمر زمانہ بعد ابو بکر او عمر پس روان شئی دا ابو بکر او دا عمر تابداریو که یا خدا سنتو دا اتباع مجسمه وزکا خو رسول اللہ ویلو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تاسو باندې زما سنت لازم دی او زما د خلفای راشدین سنت عمر چلاړ عمر په لار باندې چې عیسایت ته پته لګي نو تختی او هغه مسجد اقصی دغه شان پریدي او د مسلمانانو قبضه کړی نن سترګې هغه عمر ګوري عمر ابن نشتا او منگا دا عیسایانو دا یهودیانو او دا مودودیت دمرا سپیڑو اولیو او دا باز غالی غیر مقلدینو چاگلی کیاوی ویزا پا سنتو باندے عمل کو مو غب دا غزرت عمر پس کیجی او دا عمر پیل دا غیبان دے قناعت نرازی پا غیبان دے اکتفا نہ کئی
او د عمر رضی الله تعالی عنہ او د ابوبکر نه خلکو له ظلم ورکړ کله په یو شکل باندې او کله په بل شکل باندې هغه هم لاړل یو دور داسې و چې اومه او شپږمې صدۍ کې علامه ابن تیمیه رحم الله دې قبر منور کې اثر را پورته کړ د عیسائیت داسې مقابله کړې تاریخ گواه دی د شرک او د بدعت داسې مقابله کړې ده چې تاریخ دا غي په متأخرینو کې مثال نشي پیش کولای او چې کله فتنه د وحدت الادیان رااله او دا رااله د صوفیزم نه او صوفیزم کې صحیح صوفیا بدنام شوی او هغه زنادقه او ملحدین را مخله شوی علامه ابن تیمیه رحم الله هغه داسې تاریخ ژوندی کو او د الله د دین هغه وینا یې داسې بلند او بالا کړه چې تاریخ حیران دی او مجبورن د سړی په خولې دا دعا راځي چې که شیخ الاسلام نو هغه ابن تیمیه و میدانی جنگونه چې ګوره انسان حیرانیږي چې دغه د جهاد نه علاوه بل څه نه دي کړي چې د مناظرو تاریخ ګوره نو سره د هر يهودي او رافضي ټټ کړه دی او چې کله په حرم د حج په موسم کې او رافضي را پاسې ده او امام ابو حنیفه رحم الله ته کافر وي او داغه تکفیر کو او په حج کې به اعلان کو وی سوکشته دا سه چې داغه دفاع کی هر طرف نه د خاموشي आवाज او چې ابن تیمیه رحم الله ته پته ولګي د په میدان چیلنج قبلای او په میدان د حج کې اغلط داسې شکست ورکړي چې دا غزاینا د امت ائمه د امت لولو امامان د وخت سلور واړه طرفونه عالم نه اتفاق بده راځي کدنن وخت شیخ الاسلام والمسلمین دی هغه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه دی د تاریخ هغه سترګې ګوري چې کله تاتاریانو حمله کړې و او د تاتاریانو حمله رازی تاریخ لیکي شیخ الاسلام امام ابن تیمیه جیل کې و او په دا وخت کې شیخ الاسلام امام ابن تیمیه دا جیل کې و او چې کله حمله وشوه وزیرانو تښتېدل وطن پرې خود ملک پرې خود صدر صاحب هم تښتېدل او قدامیات ساتي ګور الله دې نه کوي کہ انڈیا ملا وکړه نو نواز شریف بیا په دې ملک او نو شهباز شریفی نو مولوی سیبی او نو چې کم نه زرداری شریف سیبی او نو چې ده نو دا جیل کې چې کم ډاکوی اعظم ناشته نو ده په پاکستان کې دا هر یو په انګلند په دوبۍ او دارنګ چې کم نه په دغه ملکونو کې دای ته بنگلې تیارې پرتی دا بال تناستی د دې يهود او د نسواراو ګډاګي دي ګډای دا غي ګډای لکه څنګه چې د شورو په میله کې تاسو دلته لیدلی تاسو سره نږدې ده شادوګي و خلکو ګډول په غوړو کې غونې ډومبکی باندې دا ډومبکی شادوګان دي دغه څه به ګډای او ورپسې به منګه تاله سواړو واړو شادوګي جومنګ به سره ګډیګو چې د وټونو دور راځي بیا سره خزم ګډیږي سړیم ګډیږي واړم ګډیږي زاړم ګډیږي دا ټول ګډیږي دک شانته حمله وشو خلق ملکونه پر خود الله له تختیدل شیخ الاسلام جیل راوته او لخر تیار کړ علامہ محدث بالی لوی محدث ته هغه وای مونږ ور سره شو روانو دشتو بیابانونو کې چې کله مونږ تاتاریانو سره او دا غي رئیس سره ملاو شو شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله چې هغه سره خبره شروع کړه نو هغه ته روټي تیار ده وتا دې ځنګل کې لخت رامات کړي دی او دا د مسلمانانو ځنګل دی
په دی باندې تا دا مردار پخې کړی دي او مردار د اجازت نه بغیر زدا مردار نه خورم. الله علامہ بالیسی محدث بالیسی آغاز ذکر کئی ہوئی ما سر یار پیدا شوا چه بادشاہ دا بطور را اخلاسی او اغلبا سر کلم کئی او وینی بیدار ہوئی وی بیاورتا ہوئی چه توائی چه زم مسلمانیم او ستاپ لارونی که سوچا کافی رو خواغا منگ سر معاہده نو ما تا کرده ننتا معاہده ما تا کرده دا او ترا غلے او تب مسلمانانو باندې حمله کې او تزان توای چې ما سره مفتیان او قاضیان دي مفتیان لګرامه کې تکا چې بکرم قانون باندې ترازه او تر مسلمانانو په ملک باندې حمله کې نن هغه تاریخ هغه سترګې ګوري لګیا دي خو شیخ الاسلام غنت خلق اډر کم دی هغه د ماضی قریب کې د نانو توینوم خلق صرف دی کې اخلي چې مړي ژوند دي آغا کتاب والا راغستر اب حیات واللہ کے دا یو پیم نہ پوئیگی چا اب حیات کسی دی دا سارنپوری رحم اللہ باندے المحنت دروغ جوڑ کلے شوے چی یو تاریخ پہ تقریز کے شل کالا مخ کے لکی اول پہ پینزلس کالا مخ کے لکی دا دروغ ہم سسارا اخپیوی چی تاریخ چی کمدن دا تقریز مخ کے لے کتاب رستو رازی داغی سارنپوری باندے دروغ جوڑے او تاریخ دا نیر دے چھ سارنپوری رحمہ اللہ دا انگریز خلاف پا میدان کے سنگ اولاڑو تاریخ دا نیر دے چھ آغا دا شیعہ پا تردید کی کتابوں سنگا لکلیو تاریخ در نیر دے چھ سارنپوری رحمہ اللہ فرد بدعاتو کے براہین قاطعہ سنگا لکلیو دا شرک و دا بدعات بنیادوں نے سنگا اخکلیو تاریخ در نیر دے چھ دا بذل المجہود شرح لکلی وا نو کمال سنگا کڑو حق سنگا دا کڑو تاریخ در نیر دے چھ آغا کلا خطا شو او بیائی دا محمد ابن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ دفاع سنگا کڑی وا او تاریخ سنگ جوندے کڑو تانا دا ہیر دی تا تا صرف دا گنگوئی نمیاد دے خو گنگوئی نانوتوی او تانوی چھ پا یو زائے دا انگریز خلاف پا جہاد کی اولاد تانا آغا ہیر دی تانا دو نانوتوی آغا تاریخ ہیر دے چھ آغا مناظر ملت او متکلم ملت آغا سنگ دا انگریز خلاف پا میدانونو کی اولاد دے مناظرے کئی دے ہندو خلاف مناظرے کئی دے شیعہ خلاف مناظرے کئی دے نیچریہ خلاف مناظرے کئی دا ہر باطل خلاف اولاد دے او چھ عملی جہاد رازی نو آغای بیا رستو شوی ندی دا مالٹی جھیلونا دا پا حلوہ باندینو جیل تشوی دا پا جہاد جیل تشوی او دا انگریز تا خلاف اغیوی زمنگا خبری چه دینو دا دیوبند خلاصت پینز خبری دی یو دا چه خالص توحید چه اغی سر دا شرک شایبه نوی دویم دا خالص سنت چه اغی سر دا بدت شایبه نوی ور سر دا شرک تردید دا بدت تردید او دا دی سلور خبرو دا پارا عملی میدان کے دا جہاد تاریخ جوندے کول داوی دیوبند او دا دیوبند مزاج دے دا دین آخوا دے خوا چیو سڑے پل سے جوندی کول خواری دا دیوبند ندے نن تاریخ حسین احمد مدنی گوری شیخ الہند گوری خلیل احمد سارنپوری گوری گنگوئی گوری او بیاد آغین پستا دا حسین علی رحمہ اللہ اگا تاریخ چدا دیزای نزی تاسوی خزوتوی او پخپلو تشتو بیاباننو کے دا ولی تلیو دا زکا تلیو چدا انگریز خلاف فتوور کڑیوا چدا غو حکومت نمنو او دا غا خلاف با جہاد کو پا دی وجہ باندے دا غا خلاف چکم دنو بریلیان وغیرہ راپور تکڑل او اغی چکم دنو ملک بدر کو او اغا التعابات شو دا انگریز خلاف فتوور کڑیوا تاریخ خدا زوتائی چشو القرآن رحمہ اللہ دا گواٹ کی مناظرہ کڑیوا خدا انگریز خلاف کڑیوا دا پقیر اے پی دا انگریز خلاف یو مجاہدو دا دیوبند سرا ٹچو آغا تاریخ دا انگریز خلاف پتوور کڑیوا او آغا مناظرہ دا انگریز خلاف وا او پا دی باندے وا چھ دا انگریز مال سوزول دا بالکل جائز دی او انگریز لتاوان ورکول دا دارا غلط دے و دلتا قابض دے آغا خو خلق یادائی چھ جیل کیو او جیل کی
د دیر په هغه جیل کې او هغه جیل ته کړو ولی جیل ته کړو د انګریز خلاف مجاهدین راپورته کول چې را پاسه او د انګریز خلاف په عملی جهاد کول غواړي نن دنیا هغه سترګې لګیا دي او د شیخ القرآن غونته افراد نه پیدا کیږي هغه مرد قلندر چې قرآن ګوري نو د قرآن غونته ماهر دغه غونته نه ښکاریږي او چې کله احادیث ګوري نو هغه حدیث دا غونته ماهر نه ښکاریږي دغه شانته او چې کله رد بدعات ګوري نو سړی وای چې رد بدعاتو کې داس یو ماهر او سپیشلیست د دنیا چرته لیدل هم نه دی او کله چې د هغه نظام د سادهګۍ ګوري د رومیالونو جنگ نو نن مولا د چشمو جنگ دی د رومال جنگ دی د پټکو جنگ دی د چغو جنگ دی یو خبره په منبر باندې دا نشي کولی چې انګریز کافر دی چې انګریز کافر دی ویلی شي داشته که ویلی شي های دا ټرمپ چې راغلی دا ابن سلمان دجال من الدجاجله دا دجال من الدجاجله دا د چې ولا خزر اوستي دي د چې ورته پیش کړی دي تاریخ او شرم او د خپل اسلاف او د خپل آباو محمد ابن عبد الوهاب نجدی پسې نن برله غاپی وای داسې دی او داسې دی نو هغه خود هغه نه اهل پیدا شو د ګلو نه چې هغه غول پیدا شو نو په دې باندې تاریخ د محمد ابن عبد الوهاب نجدی نه چې کوم نه هغه بدناميږي نن شیعه غاپی او هغه هم لګیا دي شیعه غاپی وای دا وګوره دای دا وکړه مونږ واو یاد ساته د ګلو نه غول پیدا کیږي دا غول راغلی دی دا موږ منو چې دا غول دی لیکن محمد ابن عبد الوهاب نجدی دا یو موحد انسانو یو موحدو دا غد الله د توحید او د پیغمبر سنت ژوند کړو تاریخ دیوبند هغه هم وګوره او تاریخ دا هغه هم وګوره په دې حته باندې تاریخ د شاه ولی الله وګوره په دې حته باندې تاریخ د شاه شهید وګوره نو دا یو لهر دی الته محمد ابن عبد الوهاب نجدی دلته چې کوم نن شاه ولی الله رحم الله د شاه ولی الله رحم الله فکر شاه شهید را واغسته مولانا خرم علی بلهوری را واغسته مولانا خرم علی بلهوری دا هغه د شاه شهید هغه خصوصي شاګردانو کې دا فکر راته نانو توی را واغسته سیندی را واغسته دا هغه فکرو چې کم د توحید او د سنتو کم د اهل سنت والجماعت بنیادونه نن وګوره الته کې راغله ده ټرمپ الله نو چراغله ره نو دا ټرمپ سره دوبۍ کې اپهاشي وګوره د دوبۍ بے غیرت وګوره د شیخ زاید دا بے غیرت او بے غیرت وګوره هغه تاریخ او شرمو زمانه د جاهلیت زمانه د پترت هغه بیا ژوند کړه هغه دلتو وګوره د هغه کې هغه کې ستل د تاسو ته پته ده هغه کې یو دا وی چې اسرائیل تسلیم کړي او اسرائیل تسلیمول د نن د ټولي دنیا د حکمرانانو دا غب دی او کم ځای کې چې حکمرانان ناس دي نو هغه اسرائیل هغه بدمعشان هغه ظالمان هغه د فرعون نه ډیر ظالمان هغه در باندې تسلیمي او د هغه سره سره تا تداوی چې معاهده ابراهیمیه باندې پويږي نه غنم پیژنې ارزان دي که ګران دي دا ډېر ښه پیژنې زبردست پیژنې مولیانیم دا مولیان نه تپوسو که دام غریبان چې کم دنو سودم تا نه ورسره رستم تشین دی او که چاته پته ده نو هغه هم غږ نه کوي هغه مزیدار غلی ناست دی ولې جیل دی ولې بیا چې کم دنو څه دي سخت او برداشتونه دي او خپل او پردي غوسه کېږي و یهودیت او نصرانیت او اسلام دا ټول برحق دی او دا ټول یو دین دی دا تاسو منئ تاسو خو داسې لکه خپه غونته کېږي خپای یهودی کافر دی دا به د مسلمان نظریه نصرانیم کافر دی عیسائی کافر دی چې کم مسلمان کاغا عربی دی پشان د ابو جهل کاغا عربی دی پشان چې کم دنو د ابن ابی او کاغا عربی دی پشان د محمد بن سلمان چې دا وای چې عیسائی او یهودی اوسم برحق دي د داسې کافر دی لکه ابو جهل
او هغې له مذهبي هم آنګي ورکړو په دې فیسبوک باندې ګرځېدل یو څو کدړاګان را جمع شوي هغې لګیا وو دلته هم دا کېږي په کلابټ کې د مخکې ورځو کې شوی یو څوک کدړې پدړې او یو څو ورسره چې کمدنو سره راغلی وې مولیان ورسره یو دعا یاسې یو څه حافظان مفیظان یې راغوستي وو او هغوی ورسره وو چې یهودیت او عیسایت او اسلام یو دی دا په دې ټول دنیا کې نن دا شی خورئ او دا ټرمپ چې هلته راغلی نو هغه دغه ویل غواړي نو چې څنګه د بیت المقدس مقبوض دی او هغې درنه قبضه کړی دی داسې به بیت الله پسې لاس اوږدی او دقسې به لاس اوږدی مسجد نبوي پسې او مسلمانه دا یاد ساته دا د حدیث پیشن ګوی ده یو صلح به تاسو د یهودو او نصاراو د کافرو سره په حربو باندې کوئ او بیا به هغوی هغه صلح ماتوي او خلاف ورزي به کوي او په تا به حمله کوي یاد ساتئ دا د هغه صلح نمونه ده او دا م یاد ساتئ د دې نه پسته په بیت الله باندې به دوه حملې کېږي غټې یو حمله په بیت الله تاریخ گواه دی یو بکیگی بیدا مقام تا چراو رسی یخصف باولهم و آخرهم اللہ با طول زمکا کنن باسی خو بیاد آغینا پستبا حبشو نس خلق را پاسی مرتد اغبا را پاسی او اغبا پا بیت اللہ ملو کی لاغی مشر بتک طور پڑنائے نرائی نرائی تک طور او آب بیت اللہ توخیجی یقلعها حجرا حجرا اب تسنس کی بیت اللہ او داغینا پس با قیامت رازی دی ایمان حفاظت دیو کا دجال را روان دے اگر من کے دغلتا کہ یو دجال پختانوں کے پیدا شو وی دجال نشتو دا حدیث دروغ دی اگر وڑو وڑو دجالین نوائی یو تی اچستا پشانتے کوک پا گول چا پسر کری اریو دجال دے او دا چی غٹ دجال راشی نو دکا دا دا کگو پا کولونو والا بور پس روانی غامیدی دجال دا بور پس روانی پوشوی او دا خنزیران مشرکین مبتدغین دا چې صرف د خپلو د خېټې د پاره دین پټ کړی دا مشرکین مبتدعین دا به ورپسې رواني او دغه مولیان دا چې نن جومات نه کارخانه جوړه کړې ده د مدرسې نه کارخانه جوړه کړې ده جنگ د طالبانو د دې شورو د ما سره ډیر طالبان دي او د سره لږ طالبان دي زما ټوپۍ چې کمدنو لږ اوږده ده د دغه لږ ښکته ده زما ګاډی لږ غټ دی کوناټور دی د سره وړوکې غونې ګاډی دی ما سره ګاډ چې لږ غټ دی او د سره ګاډ لږ کم دی مولیان ټول په دې اخته دي زما بورډ لږ مخکې دی د بورډ وروستو دی الله دې بورډونه په تندرو لګو جوماتونه او دا منډایانې چې د کمې کلاو کړي دي مړه پاسه امت مسلمه سره کم ظلم کېږي چې د نور وس نشته ظالم ته خو ظالم ووایه الله بخاری د مشکات چې شروع کېده لومبنی حدیث یې راړه انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات دا مالو دارو مدار اعتبار دا مالو دا پنیتونو باندې ده دا پنیتونو باندې ده وګدې خبرې نه کوم تحقیقات نه کومه مال خوان نه راکې چې زدي ځکه نو تحقیقات کوم والله که خوان راکې دا کماله به چې مسلمان سره شروع ده او دا په تمام دنیا کماله به کېږي او دا تمام حکمرانان کم د بغیرتو په لار باندې روان دي او دا کم روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو یو دور براشي حاکم او قرآن دا به جدا شي قرآن به په یو لار رواني حاکم به په بل لار باندې رواني پدارو مع القرآن حيث دارا قرآن پس روان شي چې کوم خوا قرآن زی حاکمان نن د یهودو غلامان دي د نصاراو غلامان دي د هندوانو غلامان دي ای داغي غلامان دي انما الاعمال بالنیات دا حدیث انما الاعمال بالنیات دا والی راړو دا ذکر راړو تا ته وی ګوره کا علم زدکای طالبای متعلمه نیت دې صفا کا نیت دې صفا کا دا نه چې صرف مدرسه به جوړو مو منډای وکولاوم نه نیت دې صفا کا د الله د دین خدمت نو تا ته دا وی ګوره یاد ساته چې رستو ایمانیات او عبادات را روان دي دا تمام ایمانیات که کتاب الایمان دے که کتاب العلم دے که کتاب الطہارت دے
دے کہ صلاة دے کہ زکاة دے کہ نکاح دے کہ حج دے کہ روجہ دا کہ تمام معاملات دی خبردار لا اعتبار لشیء من امور الدین حتی الایمان الا بالنیہ دا تا طویل دا غاڑی چھے گورے نیت دے خالص کا نیت دی سوچا کا کہ ایمان چھگوے او اگے کے میں اخلاص نونو خبردار اگے ایمان دے دا اللہ دربار کے قبول نہ دے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین ولیکن للہیت و اخلاص نو علم کدی دیرو کاغ واغ پټکی دی والیو د چشمو جنگو د سرورو میالونو جنگو او کډیر ټیرو نه دی عرب چې ډیر ځان ته دنیا روي نو په سر باندې او ټیرو تړي وتوای د ټریکټر ټیر پکې دا خو چې دلای نو دلا به ها دلای نو دلا به او عربی ته مو ګوري د عربو سره مینا په خپل ځای زما قران عربي عربو سره مینا په خپل ځای زما مرکز د ایمان عربو کې دی عربو سره مینا په خپل ځای زما د مسجد نبوي او زما د پیغمبر جسد اطهر التمدفون دی زما د په هغه ځای هر یو فرصه قربان شي د عربو په حفاظت خدا عربو کې کا ابو جال راشد ابو جال سره مینا نو کوما ابو جال تا ابو جال واما که محمد بن سلمان غنت دل راشي هغه ته دل واما کدا د شیخ زاید دا بغیرت نسل د کویت دا بړواګان او د دوبۍ دا کډړاګان داوی نو زدای ته چې کم نه عرب نه واما زدای ته چې کم نه داغه متعرب دي چې راغلي دي یو ځای نه بل ځای نه او انشاءالله او دا تاریخ احادیث ذکر کړه دے نو نیت دے خالص کا نو اخیری حدیث تیرازی نو در توی گوریات ساتا تاسو غورا امتی ای دا قرآن اللہ را لے گلو انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون نو تاسو غورا امتی ای دا قرآن حفاظت ذمہ داری اللہ غستی دا دا قرآن شرح احادیث دی نو چې احادیث د قرآن شرح دا او تبیین دی نو چې قرآن وی او احادیث نه نو د قرآن حفاظت نشي پاتې کېده نو د قرآن په ضمن کې الله د احادیث ذمہ داری غسته ده احادیث به محفوظي قرآن وی آمنو یا ایو الذین آمنو آمنو باللہ ورسولی پا اللہ با ایمان راڑے پا رسول بے ایمان راڑے پا رسول کے داغ پا رسالت ایمان دے پا رسالت قولی ایمان دے پا رسالت فعلی ایمان دے دا قول و دا فعل پا تقریر ایمان دے نو پا غیر طولو کے احادیث رالل نو چے کم سڑے اقوال دا پیغمبر نمانی کم سڑے افعال دا پیغمبر لکا منکرین حدیث غامیدی سوچا کافر دے دارنگے کہ پکولونے پسر را پسر دی دجالین من دجاجلا کافر د دنیا نتلی دی او د ارتداد پا مرک باندے مڑ دی چو سڑے احادیث نمانی او بخاری تا مسلم تا کافر ہوئی دا مسلمان نشی کے دے دا زما دے حفاظت مرکز دے دا مشکات دا بخاری دا مسلم نو چال تکی دا تداوے نیت دے خالص کا نو دل تکی دا توی تاسو غور امتی تاسو با قرآن راخ لئی تاسو غور امتی دو قرآن شرح احادیث قولیہ فعلیہ دا براخ لئی نو چھ دا براخ لئی کنتم خیر امہ اخرجت للناس ہاں امت خودیر شہدے ساغ امت تے چاگی کی نصرانیانم ننسباشتے عیسائیانم پکشت دیتا علماء کرام امت دا دعوت ہوئی نو دا امت دا دعوت تے دا نچی گینی دام دا پیغمبر امتی دے نو گوارا دیر گوارا دے نا پیغمبر پاک ہوئی ما يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا کان من اصحاب النار چاہتا زماد نبوت اعلان و رسید آغا یہودی و نصرانی او آغا پا ما باندی ایمان را نڑت دا دوزخی دے امت دعوت دے منگو تا دعوت رسو چی ایمان راڑا او دا یاد ساتی یہودیت دا ابراہیمیت نرے
قرآن شاهد دے نصرانیت دا ابراہیمیت نہ دے دیتا چی سوک ابراہیمیت وی اگا مولا کافر دے کا مولا سپین پٹکے والے سپین پٹکی والا مولا کافر دے کا زیڑ پٹکے والے زیڑ پٹکی والا کافر دے کا تور پٹکے والے تور پٹکی والا کافر دے وحدت ادیان کفر دے کا عربی را پاسی وی چی دا دینو نیو دی عربی کافر دے کا خز را پاسی خز کافر دا کا دا خانکابی امام را پاسی دا اغدا وی چی وحدت الادیان دے امتون یو دی منگ دا خانکابی امام تا کافر ویلے شو خدا اللہ قرآن چکم ندو منگ نشو پہ دا یاد سا دا سپا سترہ نظریہ دا عرب دے موری عجم دے موری پا دے تمام میڈیا باندے دا خبر نشر کی گی واو دیری او چکم زائی کی نر یہودی دا غی نر کوٹل سپے ساتلے اگا سپے دے رامخی تکی دا حجز حاضر دے چی وحدت الادیان کم مولا کافر دے کا پا انڈیا کے دے کا آگا پا دیوبن کے ناستی او دا کارو نہ کئی کا پا سارنپور کے ناستی کا آگا پا ندوہ کے ناستی کا پا پاکستان کے ناستی کا پا دے عربو کی پا عجمو کی چی دا وحدت الادیان کم سڑے قائل لے کا پا مقلدینو کے دے او کا پا غیر مقلدینو کے دے دا سڑے کافر دے وحدت الادیان کپر دے منگ تا دو قسم امت مخیطر یہ امتی اجابت چاگئی دا پیغمبر دعوت قبول کر دے کنتم خیر امہ تمام صحابہ تمام تابعین تمام تبع تابعین ومن نحا نحوهم المراد منهم الصحابہ ومن صنع مثل صنعهم ابن جریر تبری رحم اللہ ذکر کی طول امت دا خیر تے مراد دے من خلق لے استلی شوی صد پارا من با دعوت چلو امت اجابات اغبلی گیاوی او دعوت بچلے دا دعوت دو شبی دی تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر صرف امر بالمعروف باندے کار نکی گی چوئی نہی عن المنکر مکو بس اس برگان راوتی دی نا بتاتوئی نہی عن المنکر مکو دا زان اللہ چکم ننیو دا یہودیو کوٹا راغلے دے چکم وی نہی عن المنکر مکو قرآن وی نہی عن المنکر کو او تماتر رزان اسبر جوڑ کلے تسپونا ٹھکو باسے نہی عن المنکر مکو نہی عن المنکر چنکی نو اللہ رب العزت تبا کرو پخوانی اللہ تبا کرو ولی تبا کرو وی کانو لا یتناہونا عن منکر فعلو دا نارواو نے چمن مکولا نو اللہ تبا کرو دا نارواو نے چمن نکولا نو وجعل منهم القردة والخنازیر نہی عن المنکر چنکو شرک تبا شرک وی البکار کی گی بدت تبا بدت وی البکار کی گی یہودیت تبا کپر وی البکار کی گی نصرانیت تبا کپر وی البکار کی گی ہندو کا پیر دے الب چکم دنو کار کی سکھ کا پیر دے الب کار کی گی پر دنیا کے دا اللہ خوخ دین یو تن تنہا ان الدین عند اللہ الاسلام دا محمد الرسول اللہ روڑے شوے اسلام اسلام پا معنی خاص کہ کم سڑے دا منی نو آم مسلمان دے چا کم سڑے دا نمانی آکا پیر دے چه کم سڑے دا نمانی اگا کافر دے آکا ہر سوکوی کسے کے باشد کائنم من کانا اگا کا ہر سوک دے بیا نو اگا کافر دے دا یاد ساتی باز خلق راوتی دی تا تبوئی نہی عن المنکر مکوا حدیث کے راضی چه کم خلق دا قیامت پر ازبان کم مولا چه اگا نہی عن المنکر نو کڑے رد نو کڑے دا نارواو دا قیامت پر از چه پاسی دا سپی او دا خینزیرانو دا شادوگانو پر شکل کے پاسی دا شادوگانو دا خنزیرانو پا شکل کے بپاسی چاچے نہی عن المنکر نکو نو اغینا اللہ وجعل منهم القردتا والخنازیر چاچے نہی عن المنکر نکو کونو قردتا خاسئین خپکے گئی ماں مدرسے پیشنشوے دستر بندی پیشنشوے قسم میں دے پا خدای چے پا پیشنو کی لگی آئے رب کعبہ بار نکتا تا قسم خورم چپا پیشنو کے لئے گیا ہے سوک پخبل تنظیمونی لئے گیا رہے آئیو غٹ بود تنظیم جوڑ چوئے دے چھ زمان دا تنظیم اگا کوپر کئی نو زبا اگا کوپر لچکم ننو پرتوک جوڑوم ادبل اگا تنظیم والا که دا اسلام خبر کئی زبا اگا چکم ننو رد کوم دا دا طولو نا غٹ بوتان دی چاہتا پارٹی بوتے که دا اگا پارٹی والا چکم نے دماغ کرزو که اگا انگلینڈ کے اگا صدر غل خوڑیو کن سنم دا دا صدر اگا غیلوی کسر عارف علوی اللہ وی عمران خان لاغا خصوصیات ورکڑی دی
چې هغه پیغمبرانو لام نو ورکړي کافر زنديق تا ګوره بیا هم دا پی ټی آی والا لګي دی بچ کم نه وای نه نه دی دا مطلب دی دا سمخ کې رزو کې هغه بلی ویلو عمران خان د دې صدای چې کم نه سده پیغمبر جوړ شوی دی که نواز شریف درګاونو لا په پیو باندې غسل ورکوي که زرداری قبرونو ته سجدې کوي خلک هم ماشاءالله بس زما پارټي ده مړه څه په تنظیمونو کافر دي څه د پاټو کافر دي او څه چې کوم نه نو په حسب او په نسب باندې اخته دي پښتون او پښتون که هر څه سره ظلم کیده به د پښتو چغې وای د اسلام څخه خبره نشته پنجابي به په پنجابي لګي پښتون دې په پښتو لګي سینې دې سندای لګیای اسلام دې چاته پرې خدا انما المؤمنون اخوه و امت اجابتا قران را واخلا امت اجابتا سنت محمد رسول الله را واخلا و امتا راشد قران او سنت باندې صحابه پسې راشد تابعین پسې تبع تابعین پسې دا غي کم نهجو کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې وضاحت او صحابي وای سیوي انتم تتمون 70 امه کثرت ته اشاره ده تاسو بس او یا امتونه پورا کوئی دا غي اخر کې برازي داغه اخر کې برازي اتمام دے تکمیل دے اکمال دے اغه ته اشاره ده څنګه تاسو پیغمبر آخر الانبیاء دے خاتم الانبیاء دے نو تاسو به خاتم الامت یی تاسو نه بس ببل امت ناراضی نو تاسو اخر امت یی تاسو وانتم خیرها واکرمها علی الله تاسو د ټول نه غورا او الله ته ډیر عزت منی کلا چې امت اجابت شي امت اجابت دی ته نه وای چې یو موس دیو کو هو سکړای دی کونډه کړي یو موس دیو که سکړای دی سکړي کونډه کړي الوه اندوی جاړی تا چې کوم نه واجو کړه عمره دی وکړه په حج او په عمره په دې عبادتو کې ډیر لوی ثواب دی موس ډیر لوی ثواب دی او کنا سینه چې بعضی منکرین حدیث د تراشی و یقیم الصلاه چې کوم نه موس نه مراد ها او کنا کوک پاکواله په سر کړی وې دینه موس نه مراد شرک براشوي دعاګانې مکه کل دعاګانې غواړي تلاوت کوي عبادتو کې ځان مشغوله کوي موبایل تباہ کړی بوډاګانو ځان له ګټ ته شغام پکې شاغوت تکړه دی په بار شاغوت ور کوي وې شي جنای چې کوم نه کور کې باتروم ته لړ شي الکرامي پولی ته لړ شي هلکرامي پولی لاړ شي بوډاګان هم داسې ګوټ ګورګوري چې سوچته کې نشته خو تلاوت کوي امت اجابت چې شوي نو په الله ته ډیر غوره خو چې د پیغمبرانو کار درته واله شوی دی نو غوره نه د پیغمبرانو کار وکا ګیرک په دې امت کې ټرمم پاتې کیږي غول دی انما المشركون نجس مشرک غول دی پوه شوي هغه ته خدای غول ویلی دی غول نو هغه پکې نه داخل نو کتم د يهود او د نسوارا په طریقو باندې روانه نو دا بیا موږ خدای تعالی غوړه امت پیدا کړی دی دې ځای تا وکړه ته د مظلوم امت په دغه کې یو خلل نشي کولاوله د الله نظام ته د الله نظام نشوي دی جمهوریت ستاینه کې د سیکولریزم ستاینه کې او د کفري قوانینو مته کې او چې یو د پیرغون نه غټ ظالم را رواني نو هغه ته چې کم نه خپل خزه درو خلی نو خزه وته گاډای او هغه له چې کم نه داسې استقبال کې دا بیا غوړ امت نه دی دا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دی دیبا په دلته دنیا کې هم د ټرام د لاندې او خزه وته سملولا او هغه خزه ورل ورکولا نه په دوزخ کې هم د ټرام د لاندې پراتی دا د ټرام د لاندې دا د لګانن ته پراتی برای کرم اول ځان توم تاسو توم د تقریرونو نو وخت دی نه زما زړه تقریرونه غواړي بالکل هم نه غواړي پر رب کعبه دا چې کم نن د قسم کوم چې موږ باندې ډېر غټ امتحان دی د نن نه دا توبه وکړي اول ځان توام دا تاسو توام توبه وکړي چې موږ به د هر غلط کار نه زموږ به توبه او یا الله ستا غلامان به یو او یا الله که سر مو کټ کیږي کټ دي شي خو ستا د دین نه رستو کیږو بس مړه به شو یو ځل کنه یاره مړه به شو
خپکیږئ ما دین د تبلیغیانو نام وتی دی تش اسې یو بوتلان شوتلان پاتې دي پنجپیریانو نه وموتی دی بوتلان شوتلان پاتې دي کدو کریلی لا ماشاءالله جمعیتیانو نام وتی دی تش کدو کریله پاتې دي هیڅ چته دی نشته هغه دیوبند شوبند چې یادېږي هغه ځای ته لاړ شه هغه همسې اخوا دېخوا څوک سیکولریزم چغوي څوک څه چغوي د الله نه یاره وکوئ الله علیکم ورکړی دا دی دا زمون قانون دی یو توحید چې د یو الله په در بجاړو بل در ته نو درېږو او پیغمبر راله الله را کړی دی محمد رسول الله صحابه الله را کړي دي تابعین تبع تابعین چې دا دین مونږ ته را رسولی دی د رب کریم واسطه در کوم د الله نه ویریږئ او د خپل اعمالو نه رجوع کوئ ګینې د الله قهر او عذاب دا چرته تللی نه دی زنانو توام خویندو میندو ته چې چا دا سر ته کړی دی الله دې ورته لوی د برکت وګرځوي تحقیقات به راته ډېر وکړم دومره به راته وکړم خو د تحقیقاتو ورځې نه دي د درد ورځې دي چې چار چاپېره سړی ګوري د خدای نه ویریږئ د الله د قهر دا ګوره ډېر سخت دی چې راشي هغه ګوره فرعون یې غرق کړی او نمرود دې غرق کړي هغه قومونه چې هغوی ځان ته سوې کله چې د الله ګرفت راشي نو ګوره بیا به یې سملي او موږ زموږ مثال د ګډو دی د کافرو مثال د سپو دی ګډه چې د کنډکه وځي نو سپی ورپسې منډه وایي چې تر څو کنډکه نی راغلي موږ د کنډکه وتي یو موږ کنډک د صحابه هغه پرېښودی دی د تابعینو مو پرېښودی دی د صلحا ابرارو مو پرېښودی دی په رب کعبه مې د قسمې په موږ به کفار مسلطي موږ به اله چې کوم ده نو خیر لره ځو چې موږ دې له راشو چې موږ خیر د صحابه کرامو نقش قدم کې وګورو موږ خیر قرآن کې وګورو سنتو کې وګورو اسلافو کې وګورو که د هغه لښکر نه جدا کیږو نو من شذ شذ فی النار جهنم به مو ځایي او دغه سپي به را باندې مسلط وي چې تر څو پورې موږ خپل نقش قدم د اسلافو له نوي راغلي نو په موږ به سپي مسلطي او دا سپي به مو وایي زموږ به د تورسرو بېعزتی کېږي فلسطین چانه پټ نه دی عراق چانه پټ نه دی دارنګې چې کوم دی نو هندوستان ظلمونه چانه پټ نه دي د سکانو ظلمونه تاریخ د چانه پټ نه دی نن خو د وحدت الادیان سپي را پاسي هغه خلکو ته سکان هم ښه کوي هندوان هم ښه کوي د سکانو تاریخ وګوره د شاه اسماعیل شهید سره کم ظلمونه کړي دي تاله چې پاکستان او هندوستان دوه کېدل د پاکستان مسلمانانو سره هندوانو کم ظلمونه کړي دي تاریخ تا ته یاد نه دی چې هندوانو کم ظلمونه کړي دي بیا دا یاد وساته چې په پاک وین باندې کله برطانیه مسلط وه نو هغه تاریخ لږ وګوره چې تاریخ کې هغه ظالمانو کم چې کم دی نو ظلمونه کړي دي نن تا ته انګریز خوږ شو هندو درته خوږ شو سکھ درته خوږ شو او په سکولونو کې سبق پڑھاویږي مذهبي هم آهنګي کالجونو کې پڑھاویږي وحدت الادیان مذهبي هم آهنګي او مذهبي رواداري ټیچران په دې کوپر تنخواګانې اخلي ټیچران په دې کوپر تنخواګانې اخلي دا کوپر پڑھاویږي چې یهودیت موږ منو یهودیت په سکولونو کې د نرسري نه د اصلحي تعلیم دی د چین د هغه دهریه په سکولونو کې د نرسري نه د اصلحي تعلیم دی د روس په سکولونو کې د نرسري نه د اصلحي تعلیم دی د یهودو په سکولونو کې د نرسري نه د اصلحي تعلیم دی هغوی د مسلمان خلاف ودرئ چې ودرېږه د دوی خلاف ودرېږه وجنبې او ما ته سکول کې وایي یهودي ستا رور دی ما ته په سکول کې وایي دهري ستا رور دی ما ته په سکول کې وایي عیسائی ستا رور دی ما ته په سکول کې وایي هندو ستا رور دی ما ته قرآن کریم وایي انما المؤمنون اخوه صرف او صرف دا تلخیص دی خدای تعالی دی غرق کا دا دی لگ دل تراړه اجرا مولا اجرا د صرف اجرا بر وزن اجرا د نحو اجرا بر وزن اجرا د منطق اجرا بر وزن اجرا ټول اجرا دا اجرا دی راول عملی زندگی لکنه انما المؤمنون اخوه صرف او صرف مسلمانان د یو بل رونه دی کافر رور نه دی ان الکافر
الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا هر کافر ستا سرګند دشمن دی څنګه چې د شیطان دشمن دی دکسې د هر کافر دشمن دی هغه زما خلاف په اسلحې ټریننګونه ورکوي او زما بچی ته وایي دا ستا رونه دي مسلمانان ویښ شئ که ویښ نه شوئ څوک به تبلیغ په آر کې لګیایي او د امت مسلمه فکر په نوم باندې به صرف د خپل هغه چې کم نه د یو څو ټوټکو فکر در سره وي څوک به د قرآن په طرز باندې لګیایي دغه به مو راغستي الحمدلله که برجۍ ناستي دي او که یو درې څلور درته ناستي او نور بس فکر مې کرني څوک به وایي چې بس اسلام را روان دی ماله وټ راکه او اوس مې د اسلام راوسته ټول عمر به په دې باندې لګیایي هیڅ به هم ونه کوي ځان کې بیداری پیدا کوي د الله اسلام د الله قانون د محمد رسول الله دفاع او د امت مسلمه د اتحاد آواز پورته کوي او تورسرو توام او دارنګ ځوانان ته خپل عملی زندگی دې کې تبدیلی راولي الله دې اول ما کې راولي او بیا دې تاسو کې راولي موږ ټول ګناهګار یو الله موږ معاف کې واندا آینده زموږ حفاظت وکړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا الله زمون واړو ټول ګناونه معاف کړي الله زمون په دواړو جهانو پردې وساتي الله زمون په دواړو جهانو پردې وساتي والله یا الله د فلسطین د مسلمانانو حفاظت وکړي الله د فلسطین د مسلمانانو حفاظت وکړي الله من د هر کافر د شر نه محفوظ کړي الله من په خپلو کې یو موټی کې په یو قرآن مو یا الله یو کې په یو احادیثو د رسول الله مو یو کې والله الله من معاف کې زمون ګناهونه معاف کې الله زمون زړه د درد نه ډک کې الله زمون د غفلت ژوند الله من معاف کې زمون زړه الله د درد د مسلمان ډک کې ان المؤمنین كلهم كجسد واحد الله من جسد واحد کې مونږ دا احساس پیدا کړي الله مسلمان په یو طرف په درد اخته دی یا الله مونږ مزو کې پراته یو لازم زړه کې درد د مسلمان پیدا کړي الله اسلام زمون د سینې आवाज ورځي الله جهاد زمون عملی زیور وګرځي او الله کا په افغانستان کې مجاهدین دي رب حفاظت وکړي الله کا پاکستان کې دي فلسطین کې دي وا د مجاهدین رب من در استاد عزت د لوی عزت په وسیله په واسطه سوال کوم ته لوی کریم الله عزت ستا اختیار کړي الله رب د مجاهدین حفاظت وکړي الله د يهود او د نصارا خلاف چې کوم مجاهدین لګیا دي الله ته حفاظت وکړي الله د يهود او د شیعاګان د روافضو د دجالیت نو امت مسلمه محفوظ کړي الله مونږ په صحابه او مین الله مونږ د احادیث د رسول الله غلامان ورس الله زموږ د تور سره حفاظت وکړي زموږ د ځوانانو حفاظت زموږ د ایمان او د عزت حفاظت وکړي رب مونږ ستایو مونږ ستا ډېر نافرماني کړي دي الهي عبدك العاصي اتاك مقرا بالذنوب وقد عصاك الله ستایو ستابیو مونږ د خپل دره مشاله الله مونږ محمد رسول الله سره پوښتنه تاسو ملاو الله چې سبا راز د محشر وي الله مونږ د ابوبکر سره پوښتنه تاسو ملاو کې عمر سره مو پوښتنه تاسو ملاو کې الله عثمان او حیدر سره مو پوښتنه تاسو ملاو کې الله من د هر قسم سختۍ نه محفوظ کې او یا الله
چې زمون په ګناونو د عفو کلام راکاږي او دا وایي چې دا زمون د رضا زما د رضا د قرآن او د سنت د رسول الله خدمت کړو الله که ټول دنیا میں خلافي الله هیڅ پروا نشته خو ما د خپل سنت د رسول الله د سنت خادم وګرځو د قرآن خادم وګرځو الله ته رضا شي الله مخلوق نه مخکې د رضا کولو کوشش کړی دی نه اوس کو الله ته حافظ او ناظر شي الله رور می نشتا الله ملګری می نشتا الله شاگرد می نشتا شاگردان بیمان شوربا زدا نو هم چې زما شاگرد شتا الله زدا نو هم چې زما رونه زما ملګری شتا زتن تنهایم الله تن تنهایم الله الله ما کلک الله او دا چې ناس دی کې د ایمان طلب پیدا کړه دو کلک الله کلک کې او یا الله د يهوديت د نصرانيت او د هر کوپر خلاف زمونږ کار واخلو د اسلام من دفاع کوونکو وګرځي را وتا تاسو نه ده مونږ سره هیڅ وسایل اسباب نشته زمون خپل خلاف تی پدری پردی مو خلاف تی یا الله زمون څوک موافق نشته تشلسونه دي الله تا ته مو جوړه کړی دي سره د دین چې د ګناونو اقرار کوي ډېر ګناهګار خو ستاسو د دین غداري مونږ نه کړی الله دې زایله ترقی ورکړي الله دا جامع له ترقی ورکړي الله زمون ګناونه معاف کړي اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع واعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الاعداء اللهم صل على محمد